السلام علیکم ملګرو. شیر افضل مروت د پی ټی آی په احتجاج کې د شاملېدو نه انکار کړی دی. شیر افضل مروت ویلي چې دا ځل زه د پی ټی آی په احتجاج کې نه شاملېږم او د پی ټی آی د احتجاج به هم نه کامیابیږي. شیر افضل مروت په صفا الفاظو کې ویلي دي چې د پی ټی آی د احتجاج کامیابېدل ناممکن خبره ده. شیر افضل مروت مزید ویلي دي که چېرې د احتجاج کامیاب شو نو زه به د پی ټی آی ټول قیادت نه معافي غواړم او که چېرې د احتجاج ناکام شو نو بیا به زه پخپله روزم او پخپله به احتجاج کوم. شیر افضل مروت نور هم څه اهم انکشافات کړي دي، څه اهم خبرې کړي دي د پی ټی آی لیډرشپ حواله سره هم چې پدای کې اتفاق نشته دی ځکه د د احتجاج به ناکامه کیږي. ډیټیل سره په خبرې کو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. شیر افضل مروت باندې بعد د پی ټی آی نور لیډرشپ اکثر دا خبرې بکې دي. شیر افضل مروت په کله هم احتجاج شو شیر افضل مروت په وی چې د پی ټی آی احتجاج کې څومره هم خلک روزي دا زما په وجه باندې روزي. د پی ټی آی لیډرشپ په تنقید کولو چې ته ټول کریډټ ځان ته ولې اخلي نو د هغه خبره کلیریفیکیشن هم دلته شیر افضل مروت کړی دی. شیر افضل مروت مزید ویلي دي چې د عمران خان چې پاکستان ته عمران خان بچي چې پاکستان ته وی راځي نو دا سه غب شپ دا سه هوایي خبرې دي د کې هیڅ حقیقت نشته. د عمران خان بچي پاکستان ته نه راځي. شیر افضل مروت دا هم ویلي دي چې 9 مې نه پس د پی ټی آی ټول احتجاجونه زما مهنت پکې شامل د پی ټی آی څومره هم احتجاجونه د 9 مې نه پس شوي دي. الیکشن وځو کې پتا سو قتل چې د احتجاجونه کول نو د وی چې هغه ټول زما مهنت او په هغه کې ما شرکت کړی دی. خدا ځل د پی ټی آی په احتجاج کې نه شاملېږم او د پی ټی آی سری لیډرشپ چې دا خبره کوله چې شیر افضل مروت د پی ټی آی د احتجاج ټول کریډټ ځان تاخلي نو اوس هغه لیډرشپ سره غټه موقره چې هغه روزي او کسان رو باسي او دا احتجاج کامیاب کی او ما غلط ثابت کی او ټول کریډټ ته ماته نه راکې بلکې ټول کریډټ ته اوس د پخپل واخلي خو دا احتجاج د کامیاب کی. شیر افضل مروت دا هم ویل دي چې کسان به اوس استعفا اخلي او ځان به پټای ځان به سیټ تکای. د پی ټی آی احتجاج دا ځکه نشي کامیابې دي چې د دې پخپلو کې اتفاق نشته دي او پټای کې ډیر زیات اختلافات دي او د پی ټی آی ټول قیادت په خپل مینس کې تقسیم شوی دی او د احتجاج نشي کامیابوله. دا شیر افضل مروت ډیر غټه خبرې کړې دي. بل طرف ته پی ټی آی چې کوم د یو طرف له شیر افضل مروت وایي چې د احتجاج نشي کامیابوله خو بل طرف ته د پی ټی آی لیډرشپ په ټول ملک کې د احتجاج کال ورکړی دی. احتجاج تیاری شروع کړې ده. پرون په بلوچستان کې هم جلسې شوې دي، بل په پنجاب کې ریلی شوې و، په سند کې هم د پی ټی آی اکټیویټیز چې کوم ډیر زیات تیزی سره روان دي او پی ټی آی با دا ځل په اسلام آباد کې چې احتجاج کوي نو په اسلام آباد کې باندې داخليږي بلکې دا ځل د پی ټی آی پلان چې کم دی بل څه پلان دی او پی ټی آی ویلو چې د احتجاج چې کم زموږ پلان دی کم زموږه لایحه عمل له هغه به د هفته کې مونږه د پی ټی آی کارکونانو سره شریک کوو. نو د هفته کې پته لګي چې د پی ټی آی سره لایحه عمل د احتجاج حواله سره اسلام آباد ته بزیا او بل ځکه د خپل احتجاج کنټینیو ساتي. خو د حواله سره د پی ټی آی چې کم د کې پی کې وزیر اعلی د الیمین ګنداپور غویلی و چې 90 ورځې د 90 ورځو کې بیا ارکیږي او یا پار کیږي. نو دا اهم اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریکول. د ویډیو کترو ډیر زیات مننه. والسلام.